ما هغه نه پس هر درس کې دعا شروع چې الله ما ته علم آسان کړي. الحمدلله چې کله میټرو شو او د مدرسې ته تلو وخرالو صرف حضرت الاستاد نے تپوسو کو او دا غي چې مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم سکما ماګانو هغه یو مولانا عبدالحق صاحب کوړه خټک بازي اسباقو کې دیوبند کې اوځي پاتې شو نو ډېر لوی تعلق او حقاني سره لیکن ما ته وی چې تا د پاره کراچي غوړه ده او مولانا یوسف بنوري یاد کو چې هغه دی وخت ټول عالم کې د محدثین او د عرب او عجم لوی استاد دی تعال ته سبق وایا چنانچه زمونږه تقرر الله ته کو سبقونه پوره شو شوم کې د استاد په وینا باندې قدم مخ کې لاړو نو الله تعالی په برکت او خیر واچولو. اوس هم ز پټولو درسونو کې دل تراتو کې خو خبرو کې حجونو عمرو کې تصنیفات او تحقیقاتو کې د حضرت روحانیت محسوسوم الحمدلله. نو یو پیغام زمانن داله چې خپل استادانو سره مشرانو سره او د علاقه بزرگانو سره اهل حق علما او اولیاء سره کلک تعلق ساتي. کتاغین شاته شوی نو دا استقامت د خلاف شو. دا بخاری شریف کی سم شروع کولا چې د حضرت انس ترور وا د حضرت نظر ابن انس خور وا هغه یو بل خزو ولا خپل ورته مات کړ. نو پیغمبر څنګه شریعت پیش شو مقدمه حضرت ارس واورد المدعی مدعا علیه او فیصله داو کا چې د دې بغاخونه ماتيږي او ډېری جرګې په غبل فریق شوی خو هغه وینا موږ ته غاخونه مات کړي موږ به غاخونه ماتاو. نو حضرت ورته وی چې دا خو قصاص ته او قران کې راغلی و سن به سن دا غاخ بدله کې بغاخ ماتول شي. نو خلک ډېر خپه شو. حضرت نظر ابن انس چغه کې پیاره د ما د خور غاخونه دې ماتيږي. نو دې کې جبريل بیا راغی او وی الله تعالی وی چې اوس ته تاسو کې بل فریق نه نو هغه پتاوانه غشتو خوشحال شو. مخکې خو نه بدله کنه او چې حضرت نظر ابن انس وی نو اوس خوشحال شوی بس موږ بتاوان والو او د دې غاخونه مو ماته وای. نو بخاری کې دا الفاظ دي رب اشعث اغبر لو حلف على الله لا بر سخلت خیرن خچن وختي ګډ وډ کپڑے افاده خوا او چې ساغي وای الله رښتونی کوي. دا د کرامات یو مثال بخاری کې راغلی. الله تعالی دې زمونږه نیکی قبولی کی او موږ ته دې خو بزرگانو او داغي پشان استقامت نصیب وګرځي. وای استقامت په کرامت غلبه ده. وای د کوشيري لیکلي زکه چې کرامت به علم ملاويږي چې استقامت ملاوي. استقامت دې ته وای چې په اس قیمت باندې په اسلام باندې سودا ونکي. اسلام به تر مرګ پورې تاسو راي لا تموتن الا وانتم مسلمون. مونږ استاد محترم حضرت مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه او دا نور ټول سرحد علما او بزرگان دی په 1951 کې د 53 کې لوی تحریک ختم نبوت چلیدل او ډېر علما قید شيو. پای کې حاجی صاحب هم د علما او مشرو حاجی محمد امین صاحب هم قید شو او د پیړۍ په جیل کې دا ټول جمع. نو استاد محترم خبره کوله شي یو راز داسې و چې د حاجی محمد امین صاحب خېټه ډېره نرمه او اسحال لګ لګ سات پس با بیت الحالات تلو او په جیل کې دا طریقه چې ما خام شپږ بجې دا غي دا کولو وته وړي وړي قبري هغه سلور کسان بندي او ورپسې تعالی لګي. نو یمونږه عالمان اجلر تلاړو سپرندن تلاړو چیرې لنګ دا مشر بزرګ دی خو چې تزینا یا بار پرې دی یا وته تعالی کولاو پرې دی دنه تاسو یو ټیم خره ته پاغه ټیم کې وسوک څنګه بار تکي نشوکه او چې خېټه خراب ده د خود د ډېر غټ تکلیف دی. خو هغه جیلر او سپرندنټ زموږ خبره ونه بدله. تاسو جیل کې بار وروانه کړه ده تاسو نو حکومت خوشاله غونه ده تکلیفونه تیر کوي چې بیا ځا څنګه کوي. نو موږ دنه بند او شپکه چې ما سره فکر ډېر زیات نو شپږ ځاسه 2-3 بجې را پاسې د استاد مولانا لطف الله صاحب خبره کوله. نو چې موقتل نو بستر باندې اجي صاحب نو او هغه ډبې چې موږ ته غوښ کړه ستروت
طهارت خانه د برکیه حاجی سے پکې یو ظلم نو فارغ شوه رضا بسترې مې وشمارل نو ما سره دوه کسان نورو درې مجلس سے وسلورم زو حاجی سے بستر خالی و زرا له مې غتلغه غټ ډېټ د اوس پنه په مغټه تعالی لګې دی و او حاجی سے بار الا الله الا الله الا وی چې حاجی صاحب کلا تسبیح کوله او هغه ترالو نو ما ورته پاغه ډندو کې جالي کې وې چې حاجی صاحب جیلر راغله تاسو بارو کې څنګه چلو شو وی چې اس چا سره دی غړیا الله خپل فضل کړي تاسو د شي آرام وکړي تاسو خپل آرام کې حلال ما چوي او مولانا وی ډېر حیران پاتې شو چې تعالی دم رغټه لګیدلې دی او سړی بار وته دی چې کله بانګونه لری لری شروع شو نو حاجی صاحب راغی ورته چې ورته راغی نو ټنګ وازو شو تعالی کولاو شو او هغه ډنډه چې هغه شاته لاړه ور کولاو شو حاجی صاحب ته شاته ونه کتل او ور بیا ملاو شو او بیا ما شان ډنډه ولګی دا تعالی پکې کړاب بند شو حاجی صاحب راغله خپل بستر باندې پروتو حضرت الاستاذ مولانا لطف الله سے وی چې ما ته ډیره جړام راغله او ډېر خوشاله شم چې ما په خپل سترګو باندې یو کرامت ولی ولیدو او شکر دې چې موږ ډېر ادب او احترام کوو موږ خوشاله دي نو چې کله جیل نه رها شو هغه مسله سما شو او هغه انجام راغی زموږ استاد مولانا لطف الله صاحب جانګيري کې والا لگا او دیګونه پاخه کړ ټول خلک جمع کړ او حاجی صاحب راوست محراب کې کېنو خپل منبر باندې کېناسو دا واقع ورته حاجی صاحب ورته ها دا څه بدنه کول خیر دې الله غو خلق دې جانګيري وړي کې غره کله څه فائدہ واخلي نو شکر الحمدلله کوم بزرګانو سره چې تاسو زموږ تعلق دې هغه پرشتونی بزرګان هغه د بازار او د منډای خلق نو هغه د صداقت د دیانت او د اتباع سنت خلقو هغه د رښتیاوالي او د استقامت او کراماتونه الله تعالی